کله چې الله رب العزت د مسافر نه روح قبض کوي، اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړي لاړ شه په پلانې ځای کې د پلاني زوی دا مسافر دی، د دې نه روح قبض کا. کله چې اسرائیل علیه السلام را روان شي، الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړي، وای اے فرشتو د زما د دې بنده خواته خپل خپلوان نشته، جړېدونکي څوک پې نشته، اے فرشتو تاسو راشه په دې باندې وجاړئ. الله دومره د بنده خیال ساتي. دغه نه وروسته اسرائیل علیه السلام ته الله حکم وکړي، ای اسرائیله د دې مسافر خواته زما د دې بنده خواته خپل خپلوان نشته چې دی په دې خپل خپلوانو باندې ډاډی د دین دا غم لږ سپک کي، څوک یې خواته نشته، لاړ چې خپل خپلوانو ته ټول مخامخ کا، ځکه دا خو سمندر پار پروت دی، ډېر لرې ځای کې پروت دی، خپل خپلوان یې نشته، سخته به بېدېرېږي، ټولو ته خپل ارسو ته مخامخ کی. نو دومره په اسانتیا باندې الله رب العزت د یو مسافر نه روح قبض کی. الله رب العزت دومره خیال د خپل بنده ساتي، لیکن بنده په څه باندې نن سر نه دی. کو مسافر دی، کو دا بار ملک کې اوسېږي، دغه رنګې په یو وطن او په بل وطن کې اوسېږي، څومره ګناهونو کې مختی، الله رب العزت یې څومره خیال ساتي.